د انسان زندگی د دې مثال داسې دی لکه په تیزه هوا کې چې یو چراغ لګېدلی وي. نو چې کله چراغ ولګي او دې باندې هوا لګي، د دې هوا په وجه باندې د چراغ دا اور ورو ورو کمزوري کېږي، در دې چې یو تیزه د هوا یو لهر پې راشي او اور بند شي، چراغ بند شي. همدغه شان د انسان زندگی ده، پیدا شي ماشوم وي، بیا ورو ورو نوجوان، بیا ورو ورو بوډاوالي حالت پې راځي. د زمانې د تیرېدو سره سره د ده په وجود کې کمزوري راځي، بیماریانې راځي، حوادث راځي، مصیبتونه، مشکلات، در دې چې د مرګ په صورت کې دنیا سره د هغه تعلق ختم شي او انسان باندې مرګ واقع شي. او دا مرګ یو داسې اټل حقیقت دی چې په مخ د ځمکه باندې د دې نه یو انسان هم انکار نه کوي. د الله د وجود نه منکرین شته، د نبی علیہ السلام د ختم نبوت نه منکرین شته، د قیامت نه منکرین شته، د قرآن کریم د صداقت نه منکرین شته. په مخ د ځمکه په هر چیز کې انکار کوونکي به تا ته میلاویږي، خو مرګ یو داسې اټل حقیقت دی چې د هر مسلک سره تعلق لرونکي خلک، د هر مذهب سره تعلق لرونکي خلک د مرګ نه انکار نشي کولی. دا یو اټل حقیقت دی. نن دی که سبا دی ته هر انسان وخت پوره کېدو والا دی او د حضرت عزرائیل علیه السلام سره ملاقات کېدو والا دی. چند نوجوان صحابه راغل، نبی علیہ السلام نے تپوس وکړو چې د الله رسوله صلی الله علیه وسلم من اکیس الناس و احزم الناس، په خلکو کې عقلمند خلک کم دي، هوشیار سمجھدار خلک کم دي؟ نبی علیہ السلام فرمایل اکثرهم ذکرا للموت و اکثرهم استعدادا للموت. په ټولو کې زیات عقلمند انسان هغه دی چې مرګ زیات یادوي. دا تذکره کوي چې زه به یو ورځ مرم، یو ورځ به مې دې قبر کې خښئ، خپل خپلوان به راپسې لږ ډېر وجاړي، څو ورځې پس به هغه هم ختم شي. بس زه پوه شو په قبر کې دننه معامله پوه شو، یوازې په یوازې د الله رب العزت دا فرشتو سره مختلف مراحلو کې ملاقاتونه، سوالونه، جوابونه، دا ټول به کېږي. هلته به ما سره پلار هم نه، مور به هم نه، ورور به هم نه، خور به هم نه، رشته دار به هم نه، مقتدیان به هم نه، هېڅ به نه، یوازې په یوازې. نو څوک چې دغه غور فکر کوي چې زه به مرم، نو دا عقلمند خلک دي. دویم صفت، عقلمند هغه خلک دي چې د مرګ دپاره ډېر تیاریم کوي. چې مرګ یادوي یو انسان، نو ظاهره خبره ده تیاری به هم وله خامخا کوي. نو په مخ د ځمکه دا عقلمند ترین خلک دي. بیا د دواړو جانو سردارو فرمایل اولئک الاکیاس ذهبوا بشرف الدنیا و کرامت الاخره. همدغه عقلمندو خلکو د دنیا عزتونه هم وګټل او د آخرت اکرامونه هم وګټل. دنیا کې د داسې خلکو عزت ډېر زیات دی د چا په زړه کې چې د الله خوف او یره وي، او په آخرت کې د دې مزې او چرچې به داسې وي چې ټول انسانیت به درته حیران وي. یو ورځ به دا مرګ زموږ او ستاسو خواله راځي. د دنیا هر څیز دا د مرګ پیغام ورکوي انسان ته. ګوره چې نور روخیږي شپه فنا شي، چې ماښام نور کوشي ورځ فنا شي، ماشوم پیدا شي مرګ پې تاری شي، نعمت وي نعمت الله واپس والی، به د هر څیز کې پیغام د مرګ پروت دی. ګورې ختمېدونکی دی. د دنیا مصیبتونه معارضې دي، د دنیا خوشحالۍ معارضې دي. امام مالک رحمه الله ډېر مشهور امام تیر شوی دی. 19 کاله په مدینه منوره کې د نبی